बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मशरिक स्पेशल की तासु ता हर कली वायु په دې ننني پروګرام کې مونږه با خبره کوو د پولیو حوالې سره. یقینا که مونږ وګورو په دې خطه کې صرف افغانستان او پاکستان داسې دوه ملکونه پاتې چېرته چې پولیو وایرس ته اوس هم موجود دی او دا لا تر اوسه پورې نه دی ختم شوی. حالانکه د دې دپاره ډېر زیات مهم روان دي. مونږ ګورو چې کور په کور باندې دغه ماشومانو ته څاڅکي ورکړلی کېږي، دغه ویکسین اچولی کېږي چې دغه د کرونا وبا دوران هم دغه هلې ځلې جاري ساتلی شوي دي چې دا شان مونږ د دې ملک نه د پولیو دا وایرس چې کوم دی ختم کو. په نن پروګرام کې به دا خبرې اترې کوو چې دغه ویکسین چې کوم د پولیو اچولی کېږي ماشومانو ته په دې اړه باندې څه هلې ځلې روانې دي، څومره کار کېږي او دغه مهم چې کوم دی څومره ډېر ضروري دی. بیا دې نه علاوه که مونږ وګورو د کرونا وبا هم دا دویمه لړۍ جاري ده، کیسونو کې اضافه هم روانه ده او د هغې ویکسین لا تر اوسه پورې نشته دی او مونږ ته ډاکټران بیا هم دا وایي چې تاسو به صرف په احتیاط باندې د دې نه ځان بچ کولی شي ځکه چې د دې ویکسین لا تر اوسه پورې نه دي راغلي. نو د ویکسین یو اهمیت مونږ ته معلوم شو چې یو بیماري کله موجود ده او د هغې ویکسین راغلی، بیا د هغې ویکسین څومره اهمیت لري ځکه چې پولیو وایرس خو آلریډي موجود دی او ویکسین هم راغلی دی. نو بیا دغه ویکسین چې کوم دی هر ماشوم ته ورسي او دغه پولیو وایرس هم ختم شي. په دې ننني پروګرام کې موږ سره میلمانه هم موجود وي. دا موږ سره سټوډیو کې ډاکټر مقصود علي خان صاحب موجود دی کوم چې د هیلث کیر کمیشن چیف ایگزیکټیو آفیسر دی. ډاکټر صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو. وعلیکم السلام. ډاکټر صاحب تاسو خو راته پیله د خپل ادارې هیلث کیر کمیشن حوالې سره ووایي چې دغه د پولیو مخنیوي لپاره په صوبه کې څومره کار روان دی، څه هلې ځلې کېږي دا وخت؟ جی اول خو زه خپلو ناظرینو سامعینو ته السلام علیکم او بیا شکریه ادا کوم د مشرق ټي وي چې تاسو دا موقع ماته راکړه چې زه عوامو سره په مخامخ د هیلث ریلیټډ خبرې وکړم. جی څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې هیلث کیر کمیشن یو داسې اداره ده چې دا په ټول سرکار او پرایویټ کې د هیلث فیسیلیټیز د ریګولیشن کار کوي. جی او چې څومره دا یو ریګولیټري باډي ده. صحیح. زموږ کار دا وي چې موږ دا انشور کوو چې هسپتالونه او ډاکټران په چې د دې کار صحیح کوي او د مریضانو خیال ساتي او چاته څه مسله خو نشته. صحیح. ډاکټر صاحب دا راته ووایي چې دا وخت په صوبه کې د پولیو مهم حوالې سره چې څه هلې ځلې روانې د پولیو مخنیوي چې کوم دغه ماشومانو ته ویکسین ورکړلی کېږي، څومره ماشومانو ته ویکسین اچولی کېږي دا وخت او څه مهم روان دي په مختلف علاقو کې؟ دا چې ډېر تاسو یو مهم سوال تپوس وکړو. پولیو دا مهم چې دی نو زه تاسو ته وایم چې دا په پاکستان او افغانستان کې په یو ځای شروع شوی دی. زمونږ په ملک کې په ټولو صوبو کې تقریبا څه کم 4 کروړه ماشومانو ته د پولیو قطرې به انشاءالله پلاوي او هغې موږ به دا ګورو چې څوک بغیر قطرو نه پاتې نشي. او دې دپاره تقریبا څومره چې سرکاري مراکز دي او پرایویټ دي او په مختلف ځایونو کې موبایل یونټي دي او فکس یونټي دي، دا په سوونو زرګونو لحاظ سره دا جوړې شوي دي. صحیح. او د دې ټولو صرف یو مقصد دی چې موږ ټول ماشومانو ته د پولیو قطرې او 2 قطرې ورته ورکړو. صحیح. ډاکټر صاحب دا دومره لویه صوبه ده، آبادي هم سیوا ده، کور په کور باندې ځي ماشومانو ته دغه څاڅکي دغه ویکسین ورکړلی کېږي. د دې دپاره څومره هیلث ورکرز موږ سره کار کوي دا وخت او د هغوی دپاره چې کوم دی نو حکومت داسې څه انتظامات کړي دي د هغوی د فیسیلیټیز دپاره که دا راته تاسو لږ ووایي؟ تقریبا په ټول ملک کې 2,85,000 پورې چې څومره هیلث کیر ورکرز دي یا هغه کسان چې په هیلث ډپارټمنټس کې یا منسټري کې کار کوي نو هغه د هغوی خاص هم دې کار دپاره د هغوی ټریننګ شوی دی او هغوی شپه ورځ لګیا دي چې په دې 15 ورځې مهم کې به هغوی دا انشور کوي چې زموږ ماشومانو ته او زموږ په کمیونټي کې چاته چې د پولیو قطرو ضرورت دی هغوی ته دا پیلاو کړي. ډاکټر صاحب که موږ وګورو کله چې د کرونا وبا دلته پاکستان ته راله، لاکډاون ولګېدو، د پولیو دغه مهم هم ورسره ډېر زیات متاثره شوی و. بیا چې کله لاکډاون ختم شو لږ نرمي راله، پولیو مهم دوباره شروع شو. دغه اوس چې کوم مهم روان دی په دې باره کې که راته تاسو ووایي چې د کرونا وبا دوران د ایسوپي څومره خیال ساتلی کېږي، د دې دپاره څه داسې خاص انتظامات شوي دي چې دغه پولیو نه خو موږ ځان بچو خو چې ورسره د کرونا وبا نه هم بچو؟ دا چې تاسو ما خیال یو ډېر نازک پهلو چھیړ کوم. جی ګوري کله چې د
کووډ پینډیمیک رالو نو هغه مال یو ډیر خوف او هراس پیلاو شو او میډیا کې هم او عوامو کې هم او په ټوله دنیا کې موږ کتل چې دا آفت چې د چین را شروع شو دا په ټوله دنیا کې پیلاو شو په ډیر یو 2-3 میاشتو کې او یو ملک هم ته بچ پاتې نشو. صحیح. نو دغه مال حکومت هم که تاسو ته یاد شي نو خپل اکټیویټیز کم کړل، سکولونه کالجونه یونیورسټیانې بند کړې او خلکو ته ویل چې تاسو غیر ضروري بار مو ځئ او ولې چې که تاسو غیر ضروري بار ځئ د کورونو نه او تاسو رش ځایونو ته ځئ نو د دې احتمال زیات دی چې تاسو ته به د کووډ بیماري ولګي. صحیح. نو د هغې په وجه باندې پولیو پروګرام هم 3-4 میاشتې دا چې کوم ویکسینیشن دی دا سسپینډډ ولې چې صرف اسینشل سروسز چې کوم ضروري د هغې لکه اسپتالونه وارډز کولا و نور خو ټول هر څه بند شو. جی جی. نو دغه یو سخت وخت و چې هلته کې پولیو هم کار کول ډیر ضروري و او دلته کې پینډیمیک کووډ پینډیمیک هم راغلو نو هغې په وجه هم یو مسله جوړه شوه. خو تاسو ته پته چې د کووډ پینډیمیک چې دی که نه نو د دې خو څه علاج نشته دی. صحیح. که نه جي او د دې علاج صرف د دې په احتیاط کې دی چې موږ احتیاط وکړو. احتیاط د دې څه دی چې موږ 20 سکنډو پورې لاس ووینځو په ښه صابون باندې، موږ د ماسک استعمال وکړو او بل موږ چې دی نو لکه 6 فوټه نه زیات په فاصله کې د یو بل نه او پاتې شو او غیر ضروري د کور نه بار ته نه وځو. صحیح. نو دغلته دا ضروري شو چې موږ یو خو دا احتیاط هم وکړو او دې سره سره د پولیو دا کار چې کوم ضروري دی نو دا هم موږ شروع کړو. نو زه دې ځای کې خپل سامعینو ته وایم چې ګوره د پینډیمیک چې و که نه د دې علاج ځکه نشته چې دا یو نوې بیماري راغله او اوس ټول ډاکټران په دې نتیجه ورسېدل چې د دې علاج د دې په ویکسینو کې دی. صحیح. اوس د دې ویکسین څومره ښه دي او دا به کله اویلیبل وي نو دا یو غټه مسله ده په ټوله دنیا کې. ټولې دنیا کې چې څومره ترقي یافته ملکونه دي او ترقي پذیر ای په دې کوشش لګیا دي چې د کووډ پینډیمیک دا چې کوم دغه دی وایرس د دې اګینسټ دا ویکسین اویلیبل شي. صحیح. نو زه ځای کې ستاسو دا سوال ډیر اهم په دې دی چې کوم ځای کې هغه بیماریانه چې د هغې ویکسین اویلیبل دی نو پکار دی چې مونږ خو اول هغه استعمال کړو که نه جي. نو لکه دا یو ډیره اهم خبره ده چې زمونږ دا خلک په دې خبره ځان پوه کړي چې ویکسین یو داسې دارو دی چې دا استعمال شي نو د دې په وجه د ډیرو خطرناکو بیمارونو تحفظ یقیني کیږي. صحیح. اور دغه شانتې د حکومت د 10 بیمارو اگینسټ ویکسین مفت ورکوي. په بار دنیا کې دا په پیسو میلاویږي، د باندې لکونه روپۍ لګي، جبکې زمونږ غریب ملک چې دی زمونږ حکومت دی ته خپل ټول ریسورسز دی ته وقف کړي دي او په دې باندې کروڑونه اربونه روپۍ لګوي او هغه د خلکو ته دا ویکسین مفت ورکوي. نو زه دا وایم چې دا ویکسین چې کوم د پولیو دی او د دې 10 بیمارو اګینسټ دی باندې دی زمونږ عوام غفلت مظاهره نه کوي بلکې خپل ماشومانو ته دا یقیني کړي چې ایته د پولیو قطرې ورکړي. دا چې کوم اوس مهم دی 5 ورځې په دې کې به کوشش دا وي چې زیات نه زیات ماشومانو ته د پولیو قطرې ورکړي. که چېرې د پولیو قطرې ورته ونه رسي او داسې څه ماشومان پاتې شي چې هغې کې د پولیو وایرس دی دا بیماری موجود پاتې شي نو د هغې نه به دا بیماري نورو ته لګي او دغه شانتې په دا نه کنټرول کیږي. نو زه تاسو ته دا وایم چې نوره ټوله دنیا کې پولیو کنټرول شو ولې چې هغې په وخت د دې مخنیوی وکړو. صحیح. زمونږ دلته په مختلف وجوهاتو په وجه باندې عوامو د دې مخنیوي کې حکومت سره مرسته ونه کړه بلکې زه وایم چې ډېرو وکړه خو ډېر لږ محدوده داسې یو طبقات به وي چې هغې مرسته ونه کړه. نو لحاظه د هغې په وجه باندې دا بیماري طولاني شوه او د دې بیخکني ګرانه شوه. صحیح. اور زه اوس دا یقین کوم چې اوس به خلکو ته دا یقین راغلی وي چې یاره دا ویکسین د بیماری دپاره چې دی دا ډیر زیات مهم دی او د دې په وجه باندې د صحت او سلامتۍ لاره یقیني کیږي. نو لحاظه تاسو د دې نه د سوچ بدل کړی شي او د خپلو ماشومانو ته د ضرور
د پولیو دا قطرې ورکړي. ډاکټر صاحب تاسو خبرو کا چې مونږه تقریبا د 10 بیماریانو کوم ویکسین دی هغه حکومت مفت ورکوي زموږ عوامو ته. د کرونا ویکسین هر یو کس تپوس کوي کرونا ویکسین به کله راځي کله به تیاریږي. که موږ وګورو په سوشل میډیا باندې هم خلک دا تپوسونه کوي، په لایف پروګرامز کې هم د ډاکټرانو نه دغه تپوسونه کیږي چې د کرونا ویکسین باندې څومره کار روان دی، کله به راځي. تاسو څه ګڼئ چې خلک دومره په انتظار دي د کرونا د ویکسینو حوالې سره، کوم چې الریډي دغه د پولیو ویکسین دی یا نور کومې بیمارۍ د هغې ویکسین دی هغې ته دومره اهمیت نه ورکوي، وجه څه کیدی شي؟ یا زما خو ذاتي دا سوچ دی چې کم تعلیم یافته خلک دي نو هغوی ته خو د دې اهمیت نسبتا معلوم دی، چونکې زمونږ کم ځای کې چې سوشل میډیا ده، کم ځای کې چې ټلویزیون او خاص کر مشرق ټي وي خلک ګوري نو هغوی ته خو دا آګاهي مسلسل میلاویږي. خو داسې علاقې شته دي زمونږ په ملک کې چې هلته کې د آګاهۍ او د معلوماتو ورکولو ذرایع محدودې دي او هغه ډېر لرې دور افتاده داسې ضلعې یا علاقې موجود دي چې هلته یا بجلي نه وي یا نور مختلف وجوهات دي، نو هلته کیدی شي چې چاته پته نه لګي. خو زما دا خیال دی چې فی الوقت فی زمانه په دې وخت هر چاته هم د ویکسینو اهمیت معلوم دی او هم ورته لکه د کرونا د بیمارۍ سره هم یو آګاهي ډېره زیاته شوه او حکومت وقت هم مسلسل په دې آګاهي پروګرامونه ستاسو په ترو د نور میډیا په ترو او هسې هم چې ته ټي وي آن کې یا خبرونه اورنه په ټوله دنیا کې د دې کرونا د بیمارۍ نه چې څومره نقصان وشو او کیږي لګیا دی او د دې ویکسین تاسو ویل نو د دې ویکسین انشاءالله 2021 یعنی مخکې کال کې به شروع کیږي او د مختلف ملکونه په دې کې ډېر ښه محنت کوي، په هغې کې امریکا، کینیډا، برطانیه، فرانس، جرمني اور آسټرالیا، نیوزیلینډ، چاینا، رشیا، ټول ملکونه پکې، پاکستان پکې ډېر محنت وکړو، زموږ ساینسدانانو شپه ورځ په دې کې ډېر کار وکړو اور امید دا دی چې ډېر ژر به خو مخکې کال کې به دا کیږي انشاءالله. صحیح. او پرایورټي دا به پرایورټایز کیږي انشاءالله چې کم هغه خلک چې څوک زیات های ریسک دي یا مشران دي یا هیلث کیر ورکرز دي نو حکومت دا سټریټیجي ده چې هغوی ته به دا اول ورکوي او بیا نور خلکو ته به بیا وروسته میلاویږي. او زه ویم چې لکه د دې اصلي ویکسین خو دا دی چې موږ د دې کم د پریکاشنري میئر دي که نه په دې باندې موږ عمل وکړو. ولې چې ته چې د کور نه بار نوځې غیر ضروري یا ته چې د کور نه بار وځې خو تا ماسک لګولی وي او ته دغه شانتې 6 فوټه یا دې نه زیاته فاصله کې د بل کس نه ولاړې نو تا ته د دې وایرس چې دی د لګېدو خطره ډېره کمه شي او چې څومره د دې خطره کمه وي دا نه به دا بیماري نه راځي او چې څومره د دې خطره زیاته وي نو بیا به د وایرس لګېدو به چانس ډېري. و دې کې زه بل خپل سامعینو ته دا وایم چې ګوره که دا ویکسین رام شي نو دا ویکسین ساینسدانان دا وایي چې دا به 6 نه 8 میاشتو پورې به د دې پروټیکشن وي. صحیح. لکه د هغې نه پس به بیا څه کوي نو زه ځکه دا وایم چې لکه دې کې ضروري دا دی چې کم کار باندې پیسې نه لګي، کم کار چې د مفت کیدی شي، په ارزانه کیدی شي، په اسانه کیدی شي نو هغه خو دیو کې لکه احتیاطي تدابیر خو ټولو کې اول دی چې احتیاطي تدابیر فالو شي نو سرټنلی به موږ د بیمارۍ نه محفوظ یو. همدغه د پولیو سلسله کې دي که چېرې موږ دا یقیني کړو چې زموږ په معاشه کې د یو ماشوم هم داسې پاتې نه شي چې هغه 15 کالونه کم وي د هغه ته موږ پولیو قطرې نی ورکړي نو ظاهري خبره ده چې دا خو بیا نه کنټرول کیږي. لہذا پهله کار دا دی چې موږ د په خپل معاشره کې په خپل محلو کې کورونو کې چاپېرچل کې کلو کې او چې څومره زموږ جان پہچان والا خلک دي او څومره موږ کوشش کولی شو چې څوک هم د پولیو قطرې نه پاتې نشي. صحیح. ډاکټر صاحب که موږ وکته نو په پولیو چې کله ویکسینیشن سټارټ شو په سټارټ کې دې باندې ډېرې زیاتې افواګانې راغلې وې، رومرز په هر ځای کې وي، کرونا حوالې سره هم ډېر کافي رومرز موجود دي، خلک وایي ګپ دی دا دي. تاسو څه وایي چې د پولیو ویکسینیشن چې کم ریفیوزل کیسز وو آیا ختم شوي دي که اوس هم شته دی؟ ما خیال دی چې دا تاسو ډېر یو اهم سوال دی. زما دا یقین دی چې کم ایفرټس لګیا دي کیږي نو اوس د دې ریفیوزلس ډېر کم شوي دي. صحیح. خلکو ته دا اوس د هغوی دا باور وشو
چې یاره دا بیماری لګي او دینه نقصان کیږي. او بل ګوره پولیو زموږ معاشره کې ډېر تاسو د زړو وختونو کې وګورئ د خلکو فالج زده دي جی او هغوی ټول عمر له پرکټ شي، هغوی بیا خپل کارونه نشي کولی، په معاشره باندې بوج شي، په خپل خاندان بوج شي، هغه سره څوک واده نه کوي، د هغه سبقونه خراب شي، یونیورسټۍ دا ټول هر څه زندګي یې تباه برباد شي. نو زه وایم چې لکه دې نه سبق اخیستل پکار دي او ډېرو خلکو ته سبق واخیستو. او زمونږ دین کې هم دا دي، دې کې د علما کرام فتوی موجود دي چې تاسو د خپل صحت خیال وکړئ. او یو زما هو او دې کې قائد اعظم محمد علي جناب دا فرمان دی چې یو بهترین جسم کې یو بهترین دماغ کیدی شي. نو چې یو بهترین دماغ وي نو هغه به زیات ښه کار وکړي، معاشرې له به هغه ښه وي، هغه به ریسرچ او تحقیق کې مخکې لاړ شي او زموږ ملک او قوم او ملت په ترقي وکړي. نو لحاظه ضروري خبره دا ده چې موږ د یو خپل صحت غور وکړو او په خپل ځان د خیال وساتو او موږ د ځان بیمارۍ له ور نه کړو، احتیاطي تدابیر دې اپناو کړو. او موږ د چې کوم دا ویکسینیشنز ویکسین دي دا د موږ وقتاً فوقتاً چې څنګه ډاکټران صاحبان موږ ته اطلاع راکوي یا کله دا قومي مهم چې دی، ولې چې په ټوله دنیا کې اوس موږ ته خلک ډېر بد ګوري چې یاره ستاسو اوسه پورې پولیو باندې کنټرول ولې نه دی کړی. ټوله دنیا کې کنټرول شو او بدقسمتۍ نه پاکستان او افغانستان دوه داسې ملکونه پاتې دي چې دې ځای کې لا نه دی کنټرول شوی. صحیح. ګرانو کتونکو په دې زموږ دغه ډسکشن جاري وي د پولیو حوالې سره، خو اوس یو وړه شان دمې طرف ته. ګرانو کتونکو پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی ننني پروګرام کې مونږه خبره کوو د پولیو حوالې سره چې په صوبه کې دا وخت د پولیو مخنیوي لپاره کم مهم روان دی، په هغې کې څه هلې ځلې روانې دي، په دې باندې خبرې اترې کوو. مونږ سره پروګرام کې ډاکټر صاحب هم موجود دی. ډاکټر صاحب برګ نه وړاندې هم تاسو د ایس او پیز خبره وکړه. هیلث کیر کمیشن د دغه زموږ چې کوم هیلث ورکرز دي د دې باندې څومره کار کوي، د دې دپاره چې کوم دی نو هغوی دغه ایس او پیز فالو کولو باندې څومره زور وړي، په دې څه هلې ځلې روانې دي؟ ما خیال دا تاسو ډېر یو ریلیونټ سوال تپوس کوم. هیلث کیر کمیشن چونکې تاسو ته معلومات شته چې دا یو ریګولیټري باډي ده او دا کنټرول کوي پبلک اینڈ پرایویټ سیکټر هاسپیټلز کې کوالټي هیلث کیر سروسز. جی نو مونږ خو هیلث ډپارټمنټ سره جاینټ یو خو د پرایویټ چې کوم ډبګري ګارډن کې ډاکټرز کینی د هغوی سره میلاو شو او هغوی سره میټینګز وکړو او بیا مو سټینډرډ اپریټیو پروسیجرز چې څنګه به موږ د دې کووډ پینډیمک بیمارۍ نه ځان بچ کوو جی هغه پروټوکول هغوی فائنل کو، هغه موږ بیا نوټیفای کو او احکامو ټوله صوبه کې ټولو ته شیر کړو. صحیح. او اوس زموږ چې کوم هیلث انسپیکټرز دي په ټوله صوبه کې چې څومره پرایویټ سیکټر کې ډاکټرز دي هغوی ته وزټ کوي او هغوی ته دا وایي چې تاسو د ایس او پیز فالو کوئ. صحیح. ډاکټران صاحبان په خپله هم چونکې تاسو ته معلومات شته چې دوی په خپله هم چونکې د صحت خورونکي دي، لہذا دوی هم ډېر زیات په خپله خیال ساتي او کوشش کوي چې دوی ماسک اچوي او داسې لاس وینځي او یو ډسټنس کې مریض ګوري او هغې یو دوی ټرایچ سیسټم جوړ کړی وي چې اول خو هلته سکرینینګ کیږي چې یاره دا د کرونا مریض خو نه دی، که چېرته دا د کرونا مریض دی یا سمپټمز پکې دي نو هغه ریفر کوي صحیح فار ټیسټینګ. ٹھیک شو. د هغې چونکې په پرایویټ سیکټر کې هم او په پبلک سیکټر کې تقریبا 1500 له داسې لیبارټریانې شته چې هغوی اوس دا ټیسټ کوي او د هغې شروع کې چې څنګه دا پینډیمک شروع شو نو موږ سره په صوبه کې یو لیبارټري نه وه او نن ماشاءالله 15 لیبارټریانې داسې دي چې هغوی دا ټیسټ کوي او د هغوی کیپیسټي شته دی، هلته کوالیفاید سټاف شته دی، هلته ټرینډ سټاف شته دی. دې کې محکمه صحت هم ډېره خواري کړې ده او دې کې هیلث کیر کمیشن هم ډېره خواري کړې ده. صحیح. او په نه صرف پیښور بلکې سوات او ابټ آباد ریجن کې هم داسې لیبارټریانې موجود دي په پرایویټ سیکټر کې صحیح چې هغوی اوس د کرونا کووډ پی سی آر ټیسټ کوي او باقاعده د هغوی چې کوم سټینډرډز دي هغه د این آئی ایچ یا نیشنل انسټیټیوټ آف هیلث اسلام آباد سره بالکل یو شان دي. صحیح.
ډاکټر صاحب که موږ وګورو دغه هیلث کیر کمیشن چې کله ریګولیټري باډي ده هغه دغه ټول څیزونه ګوري د پولیو چې کم مهم دی په دې کې د هیلث کیر کمیشن بیا څومره کردار دی چې دغه کم زموږ مهم دی چې دا نور هم فعال شي نور هم چې کم دی نو دا ډیر زیات د دې فایدې موږ ته راشي هر یو ماشوم ته ورورسي دې کې هیلث کیر کمیشن بیا څومره کردار ادا کوي ګوره د ټولو نه غټ رول خو دا دی چې هیلث کیر کمیشن د حکومت خیبر پختونخوا محکمه صحت سره جوائنټ کار کوي او ټولو نه غټ ثبوت دا دی چې زه نن دلته په خپله موجود یم که نه نو دغه شانتې زموږ چې څومره هیلث سټاف دی هیلث انسپکټرز دي په هره ضلع کې هغوی خپل ریلیونټ چې کوم هیلث ډپارټمنټ دی هغوی سره باقاعده کوارډینیشن دی او هغوی سره جوائنټ اویرنس کوي انشور کوي چې یاره ماشومانو ته دا سہولت ملاویږي او خپل طرف نه پوره کوشش کوي. صحیح ډاکټر صاحب تاسو کله چې دغه ټول څیزونه منیټر کوئ تاسو ته کوم ځای کې دغسې مشکلات رامخې ته کیږي چیرې په دې ځایونو کې ډیر زیات کار پکار دی په دغه څیز کې زمونږ دغه انګل ډیر زیات کمزوری دی یا زمونږ په دغه سیکټر کې ډیر زیات کار نه دی شوی په هغې باندې مونږ چې کوم دی نو زیات کار کول پکار دي دغسې کوم داسې پهلوز دي چې په هغې کې مونږ وګورو او دغه کار پې نور هم سیوا شي؟ ګورې مونږ ته داسې انفارمیشن دی چې حکومت او محکمه صحت ماشاءالله ډیر ښه کار روان کړی دی صحیح اور دومره کروڑونو ماشومانو ته ویکسین د هغوی دروازې ته رسول دا معمولی کار نه دی دا ډیر لوی کار دی صحیح دغه شانتې دغه هیلث ورکرز چې کوم دي د هغوی ټریننګ او بیا خاص کر کووډ ریلیټډ ټریننګ چې هغوی به د ځان خیال هم ساتي ولې چې د هغې هم موږ سکرینینګ کوو چې چاته سمټمز وي هغه موږ کمپین له نه لیږو صحیح او هغوی ته باقاعده ماسک سینیټایزرز او دغه شانتې چې هغه یو منیمم ډسټنس ساتي او یو کس دروازه دغه کوي او بل چې دی نو هغه ورته نو لکه دا دواړه کوارډینیشن کې ود د پیرنټس دا سیسټم داسې ان پلیس دی نو زه وایم چې حکومت یو ډیر غټ لاس لکه کار ته لاس اچولی دی اوس دې ځای کې مسله ده چې کمیونټي اویرنس چې دی که نه جي زمونږ رویې ډېرې غیر صحتمندانه دي زه وایم چې موږ له اوس په دې 21وی صدي کې په کار دي چې موږ تعلیم یافته او صحتمندانه سرګرمیو کې سوالو او دغه شانتې د خپل صحت او د معاشرې کې صحتمندانه چې کوم کارونه دي د هغې سپورټ وکړو صحیح نو زه یم چې دا ریسپانسیبلیټي اوس په میډیا هم راځي په معاشرې باندې هم راځي سیکټر ارګنایزیشن ان جی اوز باندې هم راځي علما کرام باندې هم راځي او په لوکل چې کوم ګورنمنټ سیسټم دی په هغې باندې هم راځي لکه دا وایډ ریسپانسیبلیټي ده دی کې ټول کوشش کوي دا نه چې نه کوي ټول کوشش کوي خو چرته ناچرته دور دراز کلو کې داسې څوک پاتې شي چې بیا د وایرس په سرکولیشن کې پاتې شي نو زما دا دغه دی چې دا یو جوائنټ افورټ دی دې کې د چا جیت او د چا هار نشته زه وایم چې دې کې جیت د خلکو په کار دی او هار د پولیو وایرس په کار دی صحیح ډاکټر صاحب که موږ وګورو اول صرف به موږ د پولیو وایرس مقابله کوله اوس که د پولیو وایرس مقابله کوو ورسره موږ د کرونا وایرس مقابله هم کوم مهم ډیر زیات سخت شو ځکه چې موږ به د دواړو وایرس نه ځان بچ کوو بیا په دې کې که چېرې دغسې ریفیوزل کیسز راځي هغې سره چې کوم دی مونږ څنګه به هغه مونږ ټیک کوو د هغې دپاره څه داسې زمونږ لایحې عمل شته دی طریقه کار شی چې هغه ریفیوزل کیسز چې کوم دی مونږ په دې باندې کینو په دې باندې پوه کړو چې یاره پولیو وایرس نه تاسو ولې دا انکار کوئ د دې دپاره داسې څه سیسټم شته دی او بالکل زه وایم چې لکه ګوره اوس دا تاسو ووایئ چې پینډیمک هم دی او پولیو هم دی نو ګوره دا پینډیمک چې دی جی لکه دی نه خو ډاکټرانو ته ډېر نقصان هم ورسېدو تقریبا 10,000 نه زیات ډاکټران او هیلث سټاف چې دی په ټول پاکستان کې د دې کرونا بیمارۍ سره متاثره شو چې په هغې کې 100 نه زیات شهید شو صحیح نو د دې نه تل حقیقت به بل کم ځای وي چې ډاکټران چې دي او نرسنګ سټاف او پیرامیډیک او پولیو ورکرز دی په خپل ځان په خطره کې واچولو صرف د خپل د مریض د صحت دپاره نو زه وایم چې لکه د دې نه بل غټ تل حقیقت به کم یو وي اوس چې کوم معاشره ده
هغې کې قبل د پولیو پروګرام هم دومره خواري وکړله جی چې دوی باقاعده یو منیټرینګ میکانیزم جوړ کړی دی او هغې کې دوی باقاعده د ټولو کورونو کې څومره چې هاوس هولډز دي په هغې کې د ماشومانو حساب کتاب دي سره شته او بیا یو ماشوم چې پکې بیا د دې سرپرایز وزټ شیډول هم شته د دې مشران دي باقاعده او هغه په مختلفو حیثیتو کې هغه د دې منیټرینګ کوي د دې او د هغې نه موږ ته پته لګي چې یاره څومره پکې ریفیوزل پاتې دي یا څومره ریفیوزل نه دي خو هغه کوتاهي شوې ده یا نو هغه زموږ کوشش دا وي چې مسلسل دې پسې ګرځو او دا را پیدا کړو او دې ته بیا پولیو قطرې ورکړو. صحیح مطلب یو پوره سیستم شته کچرې منظم صحیح کچر یو کس د دینه انکار کړي نو هغه بیا چې کوم دی موږ له هغه تسلي ورکولی شو هغه پویولی شو باقاعده ډسټرکټ ایډمنسټریشن دی د هغې سپورټ سره د هیلث سټاف سپورټ سره موږ کوشش کوو چې کنوینس کوو او هغې خپل ماشوم ته دغه ورکړي. صحیح ډاکټر صاحب څنګه تاسو مخکې هم ذکر وکړو د معاشري کردار حوالې سره که چېرې هغه پولیو وایرس دی یا زموږ کورونا وایرس دی په دې کې معاشري کردار څه څومره موږ خپل کردار ادا کولی شو؟ ګوره اگر چې دې کې ټول کردار زه وایم چې حکومت ولې ښه قانون جوړ کړي ښه هسپتال جوړ کړي ښه ډاکټران کښېنوي ښه ټریننګز ورکړي سهولتونه ورکړي فری میډیسن ورکړي فری پولیو ویکسین ورکړي د لسو بیمارو اگینسټ ویکسین ورکړي خو اوس ګوره څه ریسپانسبلیټي خو په عوامو هم راځي په کمیونټي راځي نو زما دا وینا ده چې پکار دی چې اگر چې عوام ډیر باشعوره دي اگر چې د هغې ډېرې هلې ځلې روانې دي او ډېر کوشش هم دی او د هغې نه وجې نه د پولیو چې مخکې په زرګونو کې کیسز اوس صرف ډېر لږ پاتې شو صحیح او زموږ په صوبه کې خو په دې کال یعنی 2020 کې اوسه پورې 22 کیسز اوسه پورې لکه د پولیو راوتې دي خو زه وایم چې دا یوم نه وی صحیح نو زه وایم چې دې کې د معاشرې اگر چې ډېر مثبت کردار دی خو دا لږ نور هم زیاتول پکار صحیح او جی تاسو خبرو کړه ډاکټر صاحب چې په دې تر اوسه پورې په دې کال کې 22 کیسز په کې پی کې راغلي تاسو وایي چې د تیر کال په نسبت باندې دا کیسز کم شوي دي موږ ورو دغه طرف ته روان یو چې دا به ختم شي ګوره زه زما خو دا یقین دی چې دا به ختمیږي صحیح ولې چې څه اویرنس د دې پینډمیک په وجه هم رالو او خلکو ته دا پته ولګېده چې یاره دا ویکسین چې دي دا ډېر ضروري دي صحیح صرف کیپسولو دوايانې نه دي هغه خو هغه مال ضروري وي چې بیماري ولګي زه یم چې دا ضروري دی چې بیماري اډو ونه لګي صحیح که نه جي نو د بیمارۍ نه د بچ کېدو دپاره دا د ټولو نه اسانه او ښه لاره ده چې موږ د خپل ماشومانو ته د پولیو قطرې ورکو او خپل ماشومان د پولیو سره د نورو لسو خطرناکو بیمارونه بچ کو ولې چې دا چې کله دا وشي نو زمونږ به ایز ا نیشن به موږ یو هیلدي نیشن او زموږ سرټیفیکیشن به دنیا کې وشي خلک به اپریشیټ کړي پاکستان به په دنیا کې لکه هغه ملکونو کې راشي چېرته چې د هیلث نظام ډېر ښه روان دی صحیح ډاکټر صاحب څنګه تاسو خبرو کا چې مونږه کله زموږ ماشوم بیمار شي یا مونږ بیمار شو نو بیا ځو ډاکټر له او بیا چې کوم دی نو د هغې دوایانې راکوي د خپل علاج کو تاسو خبرو کا چې بیمارۍ نه مخکې علاج پکار دی ځان ورته مخکې نه پریپیر کول پکار دي که چېرې مونږ دغه ماشومان دغه شان مخکې نه پریپیر کوو یو ښه زموږ مستقبل به رالویږي په دغه پاکستان کې دغه سوچ پیدا کول چې کوم دی نو په دې کې څوک څوک کردار ادا کولی شي د چا ذمهواری دلته جوړیږي زه به بیا وایم جی چې دې کې ذمهواري د میډیا زیاته ده جی او هغه داسې چې اگر چې میډیا ډېر ښه کار کوي او د هغې ثبوت دا دی چې موږ دې پروګرام کې دا دی ناست یم صحیح خو څه موده مخکې به داسې و چې د لایف کې د پرایم ټایم چې کوم د میډیا وي که نه په دې کې به دی پبلیک سروس میسیجز ورکول جی نو زه اوس هم وایم که چېرې دغه پبلیک سروس میسیجز چې څومره هم ټي وي چینلز دي ریډیو چینلز دي اف ایم ریډیو چینلز دي چې هغوی د پبلیک سروس میسیجز شروع کړي په پرایم ټایم وخت کې ولې چې زیاتتر خلک دغه مباحثې اوري نو زما امید دی چې هغې باندې ډېر پازیټیو به اثر غورځېږي صحیح ډاکټر صاحب که موږ وګورو په کور کې چې کله ډیسیژن میکینګ پاور وي هغه والدینو سري دغه والدین په دې کې څومره کردار ادا کولی شي چې دغه خپل ماشومان دغه څیز ته چې کوم دی نو روړي او په خپله دې ته تیار شي چې یاره دا څومره ضروري دي دغه ویکسینیشن یاره چې د ټولو نه امپورټنټ کردار هم د والدینو دی جی
لکه دا ماشومان چې دي دا د الله پاک یو تحفه ده زموږ د خلکو ته د چا چې ماشومان ني تاسو هغې نه تپوس وکئ که نه تاسو ته وایي چې څومره ټول عمر ټول دولت ورکولو ته تیار چې یو ماشوم یې راشي صحیح نو زه ویم چې څنګه دا ماشومان د الله پاک یو تحفه ده د والدینو خپل ماشومانو ته ټولو کې غټه تحفه د صحت تحفه ده صحیح او د صحت تحفه کې ټولو کې ښه کار دا ویکسینیشن صحیح او جی صحیح ګرانو کتونکو په دې پروګرام کې به زموږ دغه بحث جاری وي او په دې باندې به خبرې اترې کوو چې د پولیو دغه کوم ویکسین دي دا څومره مهم دي دې سره سره مونږ د کرونا وبا دوران دغه مهم څنګه جاری ساتلی شو په دې به خبرې اترې جاری ساتو مونږ سره اوسئ ګرانو کتونکو پروګرام کې یو ځل بیا هر کلې خبرې کوو مونږ د پولیو مخنیوي حوالې سره چې دا وخت په صوبه کې د پولیو مخنیوي لپاره څه هلې ځلې روانې دي او دغه د کرونا وبا دوران دا مهم څنګه جاری دی په دې باندې خبرې اترې کوو دا وخت مونږ سره ټلیفون د لارې مولانا رئیس خان تورو صاحب موجود دی هغې سره به خبرې کوو مولانا صاحب تاسو ته پروګرام کې هر کلې وایو مننه جی زما طرف نه ټولو ته دعا سلام جی صحیح مولانا صاحب دا راته ووایي چې کله دغه د پولیو مهم روان دی په دغه کرونا وبا دوران دغه هلې ځلې جاري ساتلی کېږي تاسو به څه وایي چې دغه پولیو ویکسینیشن څومره مهم دی یره جی الله جل جلاله په قرآن شریف کې فرمایلی دی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا صحیح الله جل جلاله فرمایي چې نن ورځ ما ستاسو لپاره د دین مکمل کړلو او ما تاسو باندې خپل انعامات پورا کړل صحیح او تاسو لپاره مې اسلام به طور دین دا خوښ کړلو صحیح اوس اسلام دا مکمل شلو نه دا یو مکمل ضابطه حیات دی په دې کې د هر یو چیز لپاره احکامات موجود دي نه په حیثیت مسلمان که چېرته یو سړی کامل ځان مسلمان کول غواړي نو د لپاره به په دغه ټولو احکاماتو باندې پوره عمل کول پکار وي صحیح اوس زمونږ دین داسې دین دی جی چې د تجارت د سیاست اخلاقیات یا نور چې عبادات څومره دي په ټولو باندې د مکمل وضاحت کړی دی د زندګۍ یو کونه یو ګوټ دی پټ نه دی پرېښی صحیح هر یو واضح کړی دی جی که موږ تاسو ګورو نو دغه علاج او معالجات د صحت دا هم د دغه دنیاوي زندګۍ یو ډېر اهم پهلو ده نو زمونږ دین د دې لپاره مکمل طور باندې ټول په ټول باندې څومره چې دي احکامات یې ذکر کړي دي جی نو په دغه کې چې موږ وګورو په دغه ډېر بیماری موجود دي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هغې دپاره چې کوم دی نه وخت په وخت دغه هم فرمایلی دي ارشادات فرمایلی دي لکه د ټولو نه بهترین حدیث شریف چې ماته په دې موقع باندې ښکارېږي جی نو هغه دا دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دوه نعمتونه داسې دي چې دغه انسانان په هغې کې کوتاهي کوي صحیح یو په هغې کې صحت دی او بل په هغې کې فراغت دی نو د دې احساس خو خلکو ته نه کېږي چې تر څو پورې دې صحتمند وي یا تر څو پورې د سره فارغ وخت وي صحیح ولیکن چې کله د ده نه دا فارغ وخت ختم شي یا د ده نه کله دغه صحت ختم شي نو بیا د ته د صحت هم اندازه کړي چې صحت څومره غټ نعمت دی او دا فراغت هم څومره غټ نعمت دی نو موږ د صحت حوالې سره خبرې وکړو جی نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام موږ ته د علاج کولو تلقین راکړی دی موږ ته ترغیب راکړی دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي تداو فإن الذي خلق الداء خلق الدواء جی وی تاسو علاج کوئ ځکه چې کوم ذات دغه بیماری پیدا کړې ده هم دغه ذات دوايي هم د دې لپاره پیدا کړې ده صحیح دا رنګې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کوم دی نو د یو عیادت لپاره تلو هلته کې چې کوم دی نو د هغه په سینه باندې لاس کېښودلو نو هغې ته د زړه پته ورته ولګېده چې دې ته د زړه بیماري ده صحیح نو هغه وخت کې چې کوم دی نو هغه وخت کې چې کومه طبیب و هغې ته وویل چې هغه ته لاړ شه او هغه یو بهترین ډاکټر دی او هغه نه ته کوم دی علاج وکړه اوس که موږ وګورو دغه طبیب چې کوم ورته ښودلی د حارث ابن کلده دا غیر مسلم و صحیح لیکن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیا هم هغه ته دا ترغیب ورکړی ورته چې تاسو لاړ شئ د هغه نه علاج وکړي نو د صحت حوالې سره راځم دغه پولیو دا هم داسې یو بیماری ده چې د دې باره کې زموږ په دغه معاشره کې ډېر زیات داسې شکوک و شبهات پیدا شوي دي
لکه خصوصا دا خبره کوي چې دا خو د غیر مسلمو دغه دی او هغه موږ ته د ښه نیت نشي ساتلی، نو موږ ځکه د دې نه انکار کوم. خو زما په خیال باندې که موږ د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په حدیثو باندې پوره نظر واچو داسې ډېر واقعات به موږ ته معلوم شي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د غیر مسلمه ډاکټر نه هم د علاج کولو بیا دغه کړی دی. او نن سبا که موږ وګورو دا ټول لکه زموږ په ملک کې ډېر تجربه کار او ډېر پوهه ډاکټران او ډېر نیک سیرته او ډېر پرهیزګاره د اخلاقو نه ډک ډاکټران د دې موږ ته چې کوم دی نو تلقین نه کوي، موږ ته ترغیب راکوي چې یاره په دې باندې زموږ ریسرچ دی، په دې باندې زموږ تحقیق دی. نو دې کې داسې قسمه مواد نشته چې شکوک و شبهات پیدا کړي، زموږ کې مکمل اطمینان دی. نو زما په خیال چې د دې نه بعد به د دې شکوک و شبهاتو لار پاتې نه شي، زه یم چې دا ټول په ټوله باندې ممکن ده چې ختم شي. مولانا صاحب دا هم راته ووایي که موږ وګورو دغه چې کوم زموږ د ماشومانو کوم حقوق دي چې والدینو له ادا کول پکار دي، په دغه صحت حوالې سره موږ ته اسلام څه وایي چې تاسو به د خپل ماشومانو پرورش څنګه کوئ؟ جی بالکل، اسلام دا ما تاسو اول کې وفرمایل دی نه جی دا یو مکمل ضابط حیات دی جی. نو دې یو پهلو هم داسې پټه نه ده پرې، هر یو دغه واضح کړی دی. صحیح. نکاح نه واخلې داسې واپس زه بیا مخکې چې کومه سټیجونه د دې نه وروسته راځي، نو د هر یو دپاره چې کوم دی نه مستقل طور باندې دین موږ ته دغه ښودلی، لکه چې کله ماشوم پیدا شي نو د هغه د مور او پلار دا ذمهواري ده چې ده باندې به یو بهترین نوم کېږدي، ځکه چې د نوم په دغه خپل مسما کې اثر وي. صحیح. ته څنګه نوم کېښودلی نو هماغه شانتې نوم چې کوم دی اثر به په ده باندې کوي. صحیح. یا دغه رنګ د صحت دپاره چې کوم دی نو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دغه یو حدیث مبارکه که زه ذکر کړم نو دا به کافي او شافي وي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیته. خبردار په تاسو کې هر یو کس چې کوم دی نو هغه یو سرپرست دی. صحیح. الو جی زما وخت درځي جی جی بالکل جی. تاسو کې هر یو کس چې کوم دی نو دا سرپرست دی او تاسو کې بعد هر یو کس نه د هغه د رعیت باره کې تپوس کولی شي. صحیح. اوس دا حدیث مبارکه چې کوم دی دا ډېر یو غټ میدان، یو ډېر وسیع میدان لري. هغه که هر یو کس دی که د ملک حکمران دی د هغه نه به د ملک د رعایه باره کې تپوس کولی شي. که چېرته یو کس د خپل کلي ملک دی د هغه نه به د خپل کلي د ټول رعایه باره کې تپوس کولی شي. او که چېرته یو کس د خپل اولاد صرف مشر دی، په خپل کور کې مشر دی، نو د دغه خپل کور چې څومره ماشومان دي د هغې د ټول باره کې به تپوس کولی شي. اوس تپوس که موږ وګورو نو دا ما تاسو ډېر وسیع میدان دی که نه جي. نو دا مطلب دا نه چې صرف او نه سره د ده نه به د رزق باره کې تپوس کولی شي، د ده د لباس باره کې به تپوس کولی شي، نه هغه هم څه کېږي. لیکن د ټولو نه اهم څیز چې کوم دی دا د صحت دی. د ده د صحت باره کې به د دغه مور او پلار نه تپوس کولی شي چې د باندې دا مرض راغلی او یا د باندې دا بیماري راتلله، تا د دې لپاره څه احتیاطات وغیره اختیار کړي یا د دې علاج معالجه دې کړې ده که نه ده کړې. ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې الله جل جلاله ته هغه مؤمن خوښ دی کوم قوي وي. المؤمن القوي خیر من المؤمن الضعیف. چې قوي او تندرست او صحتمند مؤمن د الله جل جلاله ته د کمزور مؤمن نه زیات خوښ دی. صحیح. نو مور او پلار ته پکار دا دی چې دې د خپل ماشومان دا صحتمند وساتي، هغې باندې چې کوم بیماری وي اوس فی الحال په موجود د هغې علاج معالجه پوره خیال وساتي، او د هغې سره سره چې کوم بیماری راتلونکي مستقبل کې د هغې د احتمال وي ممکن ده چې دا زموږ په دغه ماشومانو باندې راشي، نو د هغې د بچو دپاره چې څومره احتیاطونه وي هغه ټول هم د دې دپاره اختیارول چې دا لازم دي په دې باندې. صحیح. مولانا صاحب دا هم راته ووایي که موږ وګورو د پولیو کوم ریفیوزل کیسز و هغه خو ډېر زیات کم شوي دي، خو بیا هم که داسې چېرته کیس راځي چې یاره خلک وایي چې موږ ماشومانو ته دغه پولیو څاڅکي نه ورکوو، دا د غیر مسلمو دي، په دې حواله به تاسو هغوی ته څه ویل غواړئ؟ یاره جی ما خو تاسو ته اول کې دغه حدیث شریف ذکر کړلو چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو کس ته لاړلو او هلته کې هغه ته د ډاکټر مشوره ورکړله چې تاسو پلانکي ډاکټر ته لاړ شئ، حارث ابن کلده او هغه چې کوم دی نو د قبیلې ثقیف یو ډاکټر دی، حالانکه هغه وخت کې هغه غیر مسلم و. بیا هم چې کوم دی غیر مسلمه ډاکټر ته یو کس لیږلی دی چې ته د هغه نه علاج وکړه. صحیح. نو زه یم چې زموږ په دین کې وسعت دی، هغې کې دا نشته دی موږ ته دا وایي که چېرته مثال په طور باندې د مسلمانانو ډاکټرانو نه کېږي نه غیر مسلمه ته هم تللی شي. حالانکه که موږ وګورو نو په دې کې موږ سره ډېر مسلمانان او که موږ وګورو لکه د جامع ازهر چې کوم مفتیان کرام دي
د تر دې پورې د حرمینو شریفینو چې کوم ائمه حضرات دي یا رابطه العالم الاسلامي وغیره چې کوم غټ دغه مسلمانانو غټ تنظیمونه دي د هغې ټولو سربراهان چې کوم دي په دې باندې اتفاق کړی دی چې یاره دا ورکول ماشومانو ته د صحت لپاره ډېر مفید دي. بل تاسو د فکر یو دغه هم ذکر کوم جی صحیح مثال په تور باندې بعض خلک دا هم یو اشکال دغه کوي یو شک کوي یو شوبه دا ذکر کوي چیرې په دې کې چې کوم دینه د حرام سيزونه په دې کې ملو کړی دي د هغې د وجه نه چې کوم دینه د په صحت باندې غلط اثر کوي. صحیح. نو کوم وګورئ جی فقهاو چې کوم دي کنه جی فقهاو یو قاعده ذکر کړی دی. فقها دا قاعده ذکر کوي چې تر کله یو سیز ته په بل سیز کې د ملو کې چې د هغه ملاوت نه د دغه یو سیز هغه خپل اصل ختم شي هغه پاتې نشي دي نو بیا دغه وخت کې که دغه سیز حرام هم وي د دې نه د حرمت هغه حکم ختمیږي. صحیح. زموږ د فقه په کتابونو کې یو مسله ذکر کېږي چې هغه وی که چېرته د مالګې یو غرب وي. صحیح. ډېره مننه مولانا صاحب مونږ ته د وخت یقیناً تاسو ډېرې زیاتې مهمې خبرې وکړې. ګرانو کتونکو په دې حواله سره به مونږ دغه خپل پروګرام مخ په وړاندې بوځو. اوس یو وړی شان دمې طرف ته ګرانو کتونکو پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی د بریک نه وړاندې مونږ هم په دې باندې ډسکشن کولو چې د پولیو مخنیوي لپاره چې کومې هلې ځلې روانې وي په دغه کرونا وبا دوران دا څومره مهمې دي او دغه پولیو وایرس کله چې مونږ وګورو په پاکستان او صرف افغانستان کې دا موجود دی نورې دنیا نه ختم شوی دی. په پاکستان کې هم د دې کوششونه روان دي چې د دې ملک نه دغه وایرس ختم شي او زمونږ چې کم را روان کل ځوان هغه د دې وایرس نه محفوظ وساتلی شي. د دې بریک نه وړاندې مولانا صاحب سره هم زمونږ خبرې اترې شو هغوی هم په دې باندې ډېر زیات ډسکشن وکړو اسلامي حوالې سره چې دغه صحت څومره زیات ضروري دی او الله تعالی ته یو صحتمند انسان مومن هغه څومره نږدې دی. د دې باندې هم خبرې اترې مونږ وکړې چې دغه ویکسینیشن څومره زیات ضروري دی ځکه که مونږ وکتل نو د دغه کرونا وبا دوران مونږ ته اندازه وشوه چې دغه ویکسینیشن څومره ضروري دی ځکه چې هر یو کس دا وخت تپوس کوي چې د کرونا ویکسین به کله راځي خو چې کوم بیمارو ویکسین شته هغه څومره ضروري دي مونږ هغې ته ولې پام نه کوو مونږ ولې هغې ته دومره خیال نه ساتلی کېږي د هغې او هغې ته ولې دومره اهمیت نه ورکوو. ډاکټر صاحب بریک نه وړاندې مولانا صاحب هم ډېر زیات تفصیلي خبرې وکړي صحت حوالې سره احادیث هغوی هم بیان کړه. که تاسو ووایئ مونږ ته چې دغه صحت د ماشومانو څومره ضروري دی زمونږ چې کوم ځوان کل دی هغه چې کله رالویږي او هغه یو صحتمند دي هغوی به څه کردار ادا کوي؟ ګورئ چې تاسو چې سوشل او هیلث انډیکیټرز وګورئ دنیا کې جی دا یو پیمانه ده چې عالمي دنیا د مختلفو ملکونو د صحت او سوشل حقیقتونو باندې جوړ کړی جی. په دغه پیمانه چې موږ نظر واچو نو هغې نه پته لګي چې دنیا یا یو ملک څومره ښه دی څومره پاتې دی. صحیح. زمونږ په ملک کې بدقسمتۍ نه انفنټ مارټیلیټي ریټ لکه د ماشومانو د مرګ شرح جی د 5 کالو نه کم د 1 کالو نه کم دغه شانتې د میندو د مرګ شرح جی چې پیدایش وخت کې یا د هغې نه پس هغه مړې کېږي جی دا په دنیا کې په هغه ملکونو کې حسابېږي چې په هغې کې ډېره زیاته ده. صحیح. یا بل حساب سره به زه داسې وایم چې زموږ د ملک مجموعي یا عمومي د صحت انډیکیټرز چې دي پیمانې ډېرې خرابې حسابېږي دنیا کې. صحیح. نو ګوره دا ضروري ده چې په حیثیت یو هیلث مینیجر جی زه وایم چې دا په هر صورت په دې توجه پکار ده اگر چې حکومت د ډېر قلیل او کم بجټ نه باوجود هم محکمه صحت باندې خصوصي نظر ساتي جی او تاسو وګورئ لکه چې دوی په صحت باندې ډېرې زیاتې پیسې لګوي. صحیح. او دا صحت سهولت کارډ ډېر یو ښایسته سکیم یې راوستو چې هر فیملي ته به تر 10 لکه پورې دغه لکه دا یو مثال دی. صحیح. دغه شانتې نور د کم ویکسینیشن دی د لسو بیمارو یا داسې ټي بي شوه ملیریا شوه HIV/AIDS شو جی نیوټریشن شو چې څومره دا د حکومت محکمه صحت په دې باندې ډېره توجه ورکوي او مشران د حکومت خو اوس پکار دي چې عوام د هغې نه مکمل استفاده وکړي. صحیح.
نو دا استفاده به هله کېږي چې هغه دا سهولتونه استعمال شي. صحیح. چې دا سهولتونه استعمال شي نو دې سره به د زنانو او د ماشومانو د مرګ جوړلې دا شرح ډېره کمه شي. صحیح. چې شرح کمه شي نو زمونږ به د صحت عمومي حالات په ملک کې به هم ښه شي او په دنیا کې به هم ښه حسابېږي. صحیح. زه خو دا وایم چې کم راتلونکی وخت دی اوس چې کم وخت دی دې کې به د ټولو قومونو پرمختګ یا ترقي او به د یو ملک یا قوم عمومي صحت باندې حسابېږي چې څومره عمومي صحت ښه وي دغه نه به د هغوی ترقی باندې رفتار ښه وي، دغه نه به د هغوی اقتصادي رفتار ښه وي، دغه نه به د هغوی ریسرچ ښه وي، دغه نه به په خلا کې او په ټوله دنیا کې کائنات کې به هغوی تحقیق کوي او مخکې به روان وي. صحیح. نو دغې له دا ضروري دي چې موږ د یو صحتمند قوم یو، زموږ د ملک ماشومان د صحتمند دي، هغوی د تعلیم یافته وي. چې یو ماشوم صحتمند وي یا به سبق هم ښه وایي یا به سکول کالج ته هم ښه ځي، هغه به نوکري هم ښه کوي، هغه به مزدوري هم ښه کوي او هغه به ریسرچ او تحقیق کې مخکې ځي. زه یم چې اوس هغه وخت رالو چې په کار دی چې زموږ د ملک خلک په هر نسبت سره مخکې سوچ وکړي. صحیح. ډاکټر صاحب تاسو خبرو کا چې کوم سهولتونه موجود دي په کار دا چې دغه خلک د دې نه فایدې والي، د دې د فایدې لارې هم ښودلې شوي دي دغه عوامو ته. بار بار څنګه تاسو د صحت کارت خبره وکړه، بیا دغه سهولتونو کې کوتاهي کېږي، آیا دا د عوامو طرفه کېږي که نه زموږ دې سیسټم کې څه داسې کمزوری شته دی؟ ګورې زه وایم چې دنیا کې ډېر داسې ملکونه دي چې کوم ځای کې حکومت سهولت ورکړی وي او عوام هغه نه خپلوي نو د هغې زور زبردستي هم کوي. صحیح. دا خو زه وایم چې آفرین شه زموږ په حکومت چې فی الحال دا خبرې نه دي شروع کړي. خو داسې وخت راتلی شي چې دوی ته وایي چې تاسو ته موږ شناختي کارډ هله درکوو چې تاسو خپل ماشومانو ویکسینیشن کړی وي. صحیح. یا تاسو ته به شناختي کارډ هله درکوو چې تاسو سکول ته لاړ شئ که نه، د خپلو بیمارو علاج وکوي که نه. وګوره دا خو په دنیا کې ډېرو ځایونو کې داسې شته چې هغوی باندې دا پابندیان حکومت لګولي دي چې تاسو ته به موږ سهولت هله درکوو چې تاسو د خپل صحت په خپله غم وکوئ. زه وایم چې خدای نه کړي چې دغه وخت راشي، ولې چې زمونږ دلته به بیا دا خلک خو به ډېر خراب شي. نو لحاظه زه دا یو ځل بیا لکه د خپل طرف نه د خپل عوامو ته او خلکو ته دا پیغام ورکوم چې تاسو د حکومت د صحت اعلی معیار چې کوم سهولتونه دي د پولیو چې کوم سروسز دي ستاسو کورونو ته راځي، ستاسو دروازې ته راځي. ډاکټران په لرې دور افتاده علاقو کې په هسپتالونو کې ډیوټیانې کوي، هیلث سټاف دی. نو زه وایم چې د دې نه د فایده واخلي. صحیح. ډاکټر صاحب تاسو هم ډېره زیاته مننه، شکریه چې تاسو موږ ته پروګرام کې دومره ټایم راکړو، قیمتي ټایم هم راله راکړو. ګرانو کتونکو یقینا تاسو به د ډاکټر صاحب د خبرو نه ډېره زیاته فایده ترلاسه کړي. یقینا که موږ وګورو په دې کرونا وبا کې زموږ چې کوم د پولیو مهم دی هغه ډېر په مشکل سره روان دی، خو بیا هم دغه یو هڅه روانه ده چې موږ د دې ملک هر یو ماشوم ته کوم چې د 15 کالونو کم دی هغوی ته د پولیو مخنیوي دغه قطرې ورکو او دغه د پولیو وایرس نه دغه خپل ماشومان بچ کړو او را روان د پاکستان مستقبل ته مونږه تکړه صحتمند ځوانان ورکو. ګرانو کتونکو د پروګرام وخت سرته رسي، اجازه غواړو د الله په امان.